بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویور. نن زمونږ څلورم لیکچر دی. ان شاء الله په دې کې به موږ مختلف ټاپک باندې خبره کوو. زمونږ مین ټاپک به نن یې هاو ټو ایډ پروډکټ آن امیزون. په امیزون باندې موږ پروډکټ څنګه ایډ کوو. موږ په امیزون باندې لیست څنګه کریټ کوو د پروډکټ. یو مثال په تور باندې ستا یو شی خوښ شو، هغه به ته په امیزون باندې څنګه ایډ کې، څنګه به لیست کې. دې لپاره موږ نن شارټ کټ کوشش کوو چې په اسانه طریقه باندې موږ جست بالکل لکه دا زموږ انیشیټیو مختلف خبرې دي پکې. ان شاء الله کوشش وکړو چې په هر یو باندې ځان له ویډیو جوړ کړو، ځکه چې دا ځان له یو غټ ټاپک دی. بالکل زموږ اکاونټ جوړ شوی دی او موږ بالکل نه پوهیږو زموږ انیشیټیو دا، نو موږ په امیزون خپل اکاونټ کې پروډکټ څنګه ایډ کوو. احتیاط به کوو چې خپل اکاونټ خراب نه کړو، ځکه چې په امیزون کې اکاونټ کولول مشکل لږ نه ډیر دی. نو چې اکاونټ خراب کو بیا هغه ټیکول ډیر زیات مسایل دي. لہذا کوشش وکړو چې خپل اکاونټ ضایع نه کو، خراب نه کو. ټیک شو. نو کوشش وکړو چې په هر ځای باندې خپل اکاونټ خیال وساتو. نو اولنی سټپ به زمونږ دای چې موږ په دې کې پروډکټ څنګه ایډ کوو. صحیح شو. فرست اف آل به تاسو براوزر اوپن کړئ او امیزون خپل اکاونټ ته لاړ شئ. ټیک شو. تاسو خپل اکاونټ ته ساين ان شوي، تاسو ته به دا پیج راوړي، دا بستا اکاونټ دی او دا ته اوپن دی. ټیک شو. خپل اکاونټ کې به تاسو لاړ شئ منیج انوینټری یا ایډ پروډکټ دینم کې یو دینم کې. موږ په الحال اسانه باندې کوو. نو ایډ پروډکټ بس جست دې ځکه موږ پروډکټ ایډ کوو. اوس به موږ کم پروډکټ ایډ کوو، څنګه پروډکټ ایډ کوو، دا پروډکټ به چیرته. نو د دې لپاره مختلف طریقه کار دي. یو دا چې تاسو بهر چرته لویست پرایس باندې وګورئ د امیزون نه علاوه بل ځای کې وګورئ او هغه تاسو راوړئ او په امیزون کې سرچ کړئ چې آیا دا موجود دی او کنه، یا په امیزون کې وګورئ او بیا بهر وګورئ او دا غیر ریټ کمی به ایډ کې مختلف طریقې دي. دا به مونږ کوو ان شاء الله. خو په الحال مثال په تور باندې زه یو پروډکټ ایډ کوم او مثال په تور باندې زما یو پروډکټ خوښ شو. مثال په تور زما دا پروډکټ خوښ شو. او دا زه په امیزون کې ایډ کوم. نو څنګه به ایډ کوم؟ زه به لاړ شم د ASIN یو نمبر دی، دا به زه کاپی کړم. دا یو نمبر دی تاسو ته ښکاري ASIN. ټیک شو. دا به زه کاپی کړم، دا به ویسم او هلته به سرچ کړم. ټیک شو. دا نمبر ما د پروډکټ کاپی کو، دا امیزون دی دا نمبر ورکړی دی، دا ASIN دا ورکړی شوی دی، دا ما کاپی کو او وې مې وړو په خپل اکاونټ کې. دا ځای چې کوم ما کولاو کړی دی په دې کې مې پیسټ کو. ټیک شو. سرچ مې ورکو، چې کله ما سرچ ورکو نو ماته دا پروډکټ راواړه. ها دا پروډکټ ما سلیکټ کو، بیا مې دلته سرچ کو، بیا اوس دلته راشم دې دوه باکسونو لا. په دې دوه باکسونو کې زما سره دا یو دی سلیکټ کنډیشن، نوی دی که زوړ دی. نو نوی دی، کنډیشن نیو شو. سیل دیس پروډکټ ما په دې باندې کلیک واغه چې زه دا پروډکټ خرڅول غواړم. ټیک شو. کله چې ما په دې باندې کلیک واغه نو ماته یو نوی وینډو کولاو شو چې پای کې څه معلومات زمانه غواړي. پای کې اول غواړي SKU نمبر. SKU نمبر دا ستا د خپلې مرضۍ یو نمبر دی. ته به د خپلې مرضۍ یو نمبر مثال په تور باندې ورکړي، ته ستا چې څه خوښي، مثال په تور هر څه چې دې خوښي، ما د خپلې مرضۍ دا یو نمبر ورکو. بیا به ته پرایس ورکې. اوس دا چې کوم دی په امیزون کې په $16 او په $16.95 باندې خرڅېږي، تقریبا $17 باندې دا خرڅېږي. ټیک شو. زه اوس ورکوم چې یاره زه په 16 یا په 17 باندې خرڅوم، زه په 17 باندې خرڅوم مثال په تور باندې. ما $17 ورکړو. کوانټیټي ستا سره څومره مقدار دی، مثال په تور باندې ستا سره 2 دي 3 دي 4 دي، څومره پورې چې ته روپۍ انویسټ کولی شي دومره په دې کې ورکړي. ټیک شو. مثال په تور ما 2 پروډکټ ورکړه. کنډیشن الریډي موږ سلیکټ کړی دی. دا دوه خبرې کوي. دا دوه خبرې چې کوم دي چې دا کار ته په خپله کې که دا به امیزون کوي. نو په دې ځای کې خیال ساتئ، اکثر دې ځای کې موږ غلطي کوو. دا چې کوم دي دا دوه آپشن په الحال به زموږ دا یو کوم چې سلیکټ دی بای ډیفالټ دا ټیک دی. دا ځکه چې موږ ډراپ شپینګ کوو نو زموږ دپاره په الحال دا ټیک دی. که چېرته موږ دا پروډکټ اخلو او امیزون ته یې لیږو نو بیا به موږ دا سلیکټ کوو. بیا موږ کوم سلیکټ کوو؟ دا. د دې لپاره بیا ځان له ویډیو کوم د دواړو دپاره او په هغې به پوه کوم چې هغې لپاره بیا هغې لپاره مختلف لیبل دی او ځان له غټه کچري دی. هغه به انشاءالله چې کله ما وکړله تاسو به په هغې باندې پوه شئ. ټیک شو. خو په الحال بای ډیفالټ دا ځای ټیک دی. ټیک شو. بای مرچنټ چې کوم دی نو دا صحیح دی.
فول پیمنٹ بای مرچنټ چې کوم دی نو دا صحیح دی لکه مطلب دا به زه په خپله باندې شپ کوم نو فی الحال دا صحیح دی نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله بیا موږ دا هم ایکسپلین کوو چې دا موږ څنګه کوو ټیک شو باقي نور څیزونه هغې راوچتله تا ته ټوټلي 4 روپۍ د 4 ډالر دا شو په 4 ورځو کې به د 14 ورځو پورې 4 ډالر چې کوم دی دا شپمنګ کریډ شو او امیزون پی چې کوم دی 4 ډالر شو ټوټل چې کوم دی ستا 17 ډالر 70 روپۍ چې کوم دي تا ته به ریسیو کېږي ټیک شو لاست کې به راشي سیو اینډ فینش اوس که تاسو په دې ځای کې لږ سوچ وکړئ دلته موږ ته 3 مارکیټونه راړئ یو اس اے کناډا او میکسیکو دا موږ چې کوم ایډنګ وکړو دا موږ په دې یو کې وکړو په یو اس اے کې موږ وکړو داسې دا پروسس ته د کناډا دپاره هم شي کولی او دا تر میکسیکو دپاره هم شي کولی دا خبر یاد ساتئ دا تاسو صرف او صرف په دې یو کې په دې یو یونایټډ سټیټ کې دا پراډکټ ایډ کو نو په دې باندې به تاسو سیو اینډ فینش ووهئ دا به اتومیټیکلی ایډ شي ټیک شو دا پراډکټ یور اپډیټ هیو بین سبمیټډ ټیک شو دا اپډیټ چې کوم دی نو سبمیټ شو او 15 منټ یا 10 منټ پس چې کوم دی نو دا څه شي دا اتومیټیکلی انلاین شي ستا په اکاونټ کې دا زما اس کیو ده او دا چې کوم دی د پراډکټ اس ان نمبر دی ټیک شو امید لرم چې دا به تاسو یاد کړئ په دې به پوه شوي وئ نیکسټ ټاپک کې به موږ دا خبره ډسکس کوو چې یاره موږ به پراډکټ څنګه چوز کوو لکه کوم پراډکټ موږ چوز کوو چې یاره دا موږ خرڅ کړو په کم کې موږ دپاره ډېره پیدا ده په کم کې زموږ لږې روپۍ بندېږي ټیک شو او پراډکټ به موږ د کم ځای نه راوړو د کم پلیټ فارم دی چې د هغې نه موږ پراډکټ چوز کړو راوړو بیا دلته خرڅ کړو ټیک شو نو انشاءالله په دې باندې به زه ویډیوګانې جوړوم هغه تاسو ګورئ او کوشش کوئ چې کم پروسس زه څومره کوم هغې ځای پورې ځئ هغې ځای پورې کوشش کوئ چې دا ځان سره لیکئ او دا تاسو دا کار په خپله باندې پرفارم کوئ هم څه مسله نو کنټیکټ کولی شئ کمنټ په تھرو باندې تاسو ماته ویلی شئ چې هر څه انشاءالله زه به ستاسو سره هیلپ کوم چې څومره زما وس دی زه به کوشش کوم چې ستاسو سره هیلپ وکړم تھینک یو سلام